بسم الله الرحمن الرحيم. هو أي المرفوع الدال عليه المرفوعات، لأن التعريف إنما يكون للماهية لا للإفراد لا للأفراد. ما اشتمل اسم اشتمل على علم الفاعلية، أي علامة كون الاسم فاعلا وهي الضمة والواو والألف، والمراد باشتمال الاسم عليها أن يكون موصوفا بها لفظا وتقديرا أو محلا. ولا شك أن الاسم موصوف بالرفع المحلي، إذ معنى الرفع المحلي أنه في محل، لو كان ثمه مورب لكان مرفوعا لفظا وتقديرا، فكيف يختص الرفع بما عدا الرفع المحلي؟ وهو يبحث مثلا عن أحوال الفاعل إذا كان مزمرا متصلا كما سيجيء. الکه مخکې نه بزان را رسوي که منځ کې تګ را تګ منه دی، ګوره بیا به ور بني هم نه پرېږدو. ما ته لږ متوجه شي. پرون سبق کې موږ ما قبل سره ربط بیان کړی و، ورسره مرفوعاتو کې د اعراب بیان کړی و، اجمالي طورم مرفوعات بیان کړي و، وجه حصر مرسل ذکر کړی و. او به زمونږ شارح رحمه الله چې د مرفوعاتو کوم تحقیق کړی دی چې دا د مرفوعاتون جمع ده او که د مرفوع جمع ده، د هغې بیان هم کړی و. اوس فرمایي هو ما هو، نو دلته تعریف د مرفوعاتو کوي. د مرفوعاتو تعریف دا دی، هو مشتمل على علم الفاعلیه. مرفوع تعریف د مرفوع کوي. مرفوع هغه اسم ته ویل کیږي چې د فاعلیت په علامه باندې مشتمل وي. علامات د فاعلیت درې دي، کله ضموي زیدون جاءنی زیدون، او علامه د فاعلیت کله الف وی، لکه تسنیه کې حالت رفع په الف سره جاءنی الزیدانی، او علامه د فاعلیت کله وی، لکه جمع کې یا باسماء سته او مکبره کې علوم مالن. دا څه ده کنه؟ نتیجه دا شوله چې علامه د فاعلیت درې دي، ضمه الف او واو. نو تعریف به اوس داسې وکړو، اسم مرفوع هغه اسم ته ویل کیږي چې په رفع یا په الف یا په واو باندې مشتمل وي. دا تعریف د مرفوعات شو، مرفوع تعریف شو. و به رسیدلې ناراضي نور خبره بس کو. برحال زمنګ مقصدی سبق نن هم دغه دی، تعریف د مرفوعات راته کوي. نو صاحب د کافی فرمایي هو ما. هو ضمیر شاته راځي د دوه احتمالات دی پکې. یو احتمال دا چې هو ضمیر راځي مرفوع ته، دیم احتمال دا چې هو ضمیر راځي مرفوعات ته، او په دواړو باندې اعتراض راځي او به ګورو چې کوم پکې صحیح دی. نو توجه، زم غره غدغه ملای ما څنګه مې دی الله دی وبخي مخکې منو خو چې دا مړ شو ډېر مې خوښ شو، منګه مړ خوخي الته مولوی سے بیان کولو کوچین وتا. نبی علیہ السلام ډیر صفات بیان کړه، یو کوچه په کې رافات سیدل زموږ شیخ صاحب دی، مولا صاحب دره وای راته وای د سړی دی چیرته دا دومره ډیرې چې یادې ولا خو بابا وفات شوی دی، مړه بس چې زموږ څوک خوښ شي نو بس به وفاتي. موږ هم دغه قصه ده. برحال بهم توجه اخو دې خو بالکل څوک دې هن نه وړي کا. اعتراض دا شو چې مرفوعات ته هو ضمیر راځي کې دغه تعریف کې هم ټیک نه ده، مرفوع ته راځي کې هم صحیح نه ده. مرفوعات ته چې راځي کې نو خو جمع مؤنث ده، هو ضمیر چې ده دا خو د مفرد مذکر ده پاره، او دا قاعده او قانون دی چې د راجی او د مرجع ترمنځ به مطابقت ویدلته نشته. په سوال پوه شولې. دویم اعتراض کته وی زی راجی کوم مرفوع ته، دا به موږ د نحو بل یو قاعده ده، هغه دا چې ته ضمیر چاته راجی کې دغه به مخکې ذکر شوی،
او که مخکې ذکر نه شوی او ته ضمیر راجع کې هغې ته ویلی کېږي اضمار قبل ذکر او هغه ناروا وي نو خلاصه د اعتراض دا شوله که هو ضمیر مرفوع ته راجع کې مخکې ذکر نه دی شوی دا خو اضمار قبل ذکر دی دا خو ناروا کار دی وکړو ورځه به ته به دې سوال جواب کې قاعدې ویم نو دا به ذهن کې ږدئ ښه پوهېږئ دا نور ملان وایي موږ ټولې وایو په څوک ورته نه وایي چې قاعده ده نو موږ په قاعدې په سوچ باندې اخلو نه لهذا زه به د قاعدې نوم ورکوم نو چې قاعدې په سوچ یې اخلو برحال دوه قاعدې مخې ته رالي یوه دا چې مخکې به مرجع ذکر وي هله به ورته ضمیر راجع کې دویمه قاعده مخې ته دا راغله چې د راجع او د مرجع ترمنځ به مطابقت وي دا دوه قاعدې رالي برحال اعتراضات رال نو جواب یې څه دی نو صاحب د جمعي جواب کړی دی هو المرفوع جی ضمیر راجع کوم مرفوع ته سوال مرفوع هو مخکې نه دی ذکر شوی دا خو اضمار قبل ذکر دی نو جواب دا دی ګوره قاعده دې صحیح نه ده یاده کړې ښه مرجع به مخکې ذکر وي صراحتا داسې قاعده نه ده او تا اعتراض هم د دې په وجه وکړو ګوره مرجع به مخکې ذکر وي حقیقتا لکه مثال زید هو قائم دلته زید ذکر دی یا به مرجع مخکې ذکر وي حکما وإذ ابتلى إبراهيم نه داسې وایه ضرب غلامه زید ضرب غلامه زید غلامه کې ضمیر زید تراجع دی اگر چې زید رستو ذکر دی خو د فاعل مرتبه چی موږ ان شاء الله ان قریب قاعده کې وایو واصل الفاعل دا ان يلي الفعل فعل سره بدانې زیاده وایو ان شاء الله کا د سره روان دي خیرات لږی کینه دغه ته لیټ رانه شي ټوله قصه ورانه شي ګوري به لیټ شي څوک راتلو نه ورانه وځي کا کوم ته ورسېدل موږ نار څیر شو لاړه قصه سمول د بار چې قاعدو په سيزو د بلزو چې په سور کې ګوره به نزو ویږي کنه برحال مرجعي حکمی چاته وای مرجعي حکمی چې لفظا مؤخر وي خو رتبه مخ کی لکه ضرب غلام مهو زیدون کی زید لفظا مؤخر ده خو مرتبه مخ کی را دام صحیح د دې اضمار قبل ذکر نشوي دام ټیک ده اغه ناروا اضمار قبل ذکر وته نشوي دریم کله مرجع مانوي تور مخ کی ذکر وی لکه ما ته بغوک دی لکه اعدلوا هو اقرب هو ضمیر عدل تراجی دی عدل خو نشته خو اعدلوا چونکه مشتقی صيغه ده او هر مشتقی کې خپل مبدا او مصدر پروت وي نو عدل پکې دغه تراجی دی نو په دې درو طریقو سره چې مرجع ذکر و بس دا کافی ده صراحتا ذکر وا حقيقي لفظي چورته وي او دویم حکمی وا چې رتبه مخکې وا او دریم مانوي چې مانوي تور باندې ذکر وم کافی ده دلته مولوی مرفوع چې مخکې ذکر ده کنه مانوي تور ذکر ده څنګه چې اعدلو صيغه مشتمله په عدل و دغه شان المرفوعات جمع ده او جمع مشتمل په مفرد وي مرفوع باندې کنه منګه نه همیر کې ویلي دي الف او تاء ور سره جمع کی الف او تاء ور سره مرګري کې نو جمع به جوړ شي نور صيغه د مفردي یا ور سره و نون جمع کی جمع به جوړ شي نور خو صيغه د مفردي نو هغه مفرد مخکې شته برحال جواب دا شو چې ضمیر راجع دي مرفوع ته سوال چې مخکې ذکر نه دی شوی نو جواب مخکې ذکر شته مانوي تور چې هغه په مرفوعاتو کې دی مخکې زو بل سوال پیدا شو چې دومره قصې کې کنه نو دومره لاندې ولې نه کولو هو په ځای باندې هي ویلې ډایرکټ به مرفوعاتو ته راځي شوی په سوال پوه نه شولې زه خیر دی هو دی هو مرفوع ته څه راځي کې په تعویل د مذکور سره مرفوعاتو ته راځي کا خپې چې خلک وبوته کوي کنه هغه کې یو دادا پس مرفوعات دی هو تراجی کې نه راځي کیږي وای په تعویل د مذکور نه هو صرف کې د خپې وبوته کوي اکثر خدا خپې ولا وبوته کڅو وایا مذکور وایا مذکور خو مفرد دی هو ورته ټیک دی نو یا هو هم هو ذکر کا مرفوع ته مرجه کا واسل انجی جوړه چاته راځي کا به تعویل المذکور مرفوعات تراجی کا آیا به صفه هي راوړې پوه شولې جوابدار ګورا کمنګ هي راوړو مرفوعات ته ډایرک راځي کو یا هو په تعویل مذکور مرفوعات ته راځي کو لانجه براته جوړ شي لانجه بدای چې تعریف به د مرفوعات وشي د جمع او جمع چې دا کنه ان شاء الله تاسو مو درجه ده او ربیا ده کنه
دماغ بالکل یقین وکړه چې کار نه کوي. بهرحال تاسو به ان شاء الله نور الانوار کې وایي صيغه د جمع د صيغه د عام وی ښا عوام کې افراد مراد وي سوي افراد وي نو په جمع کې خو افراد وي کمنګه ضمیر مرفوعات او تراجی کو صراحتن یا بتاویل د مذکور به تعریف د افراد وشي حالانکه تعریف د افراد نه کیږي تعریف چې کیږي د چا کیږي د ماهیت کیږي د جنس کیږي افراد نه کیږي لکه مرفوعات او تراجی کو درنجه به جوړ شي. موږ منطق کتابونو کې ویلي تعریف مشتمل وي په جنس او فصل باندې ویلم دي کنه لکه جنس مم کلی ماهیت او که فصل مم کلی ماهیت یوم په دې کې فرد نه دی لکه تعریف کې جنس او فصل براوړي او هغه عبارت دی د کلیاتونه افرادونه نه بس نتیجه دا شوله قاعده دا شوله او قاعده دا شوله چې تعریف د افرادونه ماهیت کی او ته به څنګه د افراد او تعریف وکړه کم فرد تعریف بکې د انسان کې د بکې سعودي عرب ته ورسې امریکا ته ورسې رب دي چاو دی کوم تعریف بکې خو د ماهیت تعریف وکړه کنه د انسان حیوانات خبره وای شي په عبارت کې وګورئ لکشان هو اي المرفوع الک مرفوع هم مخکې نه دی ذکر مړه الدال عليه المرفوعات چې مرفوعات په دلالت کې هغه یادو مکنه اعتراض ډایرک بدیهیه ویلې وي یا هو په طویل د مذکور بدی ویلې وي کنه مرفوعات او تعریف بدی کړي وي وینا لان التعريف انما يكون للماهيه تعریف خود چاوي ماهیت وی لا للافراد تعریف د افراد نوی دا قصه ختم شوله کجي هو مشتمل على علم الفاعليه هو ما اشتمل بس صاحب د جامع رجستري الاسم اسم اشتمل دا اعتراض نه جواب کړی دی اعتراض دا دی ته د مرفوع تعریف کې مرفوع هغه چاته ویل کیږي چې علامه د فاعلیت پکې وي دا سیده زبر دروخه ما علامه د فاعلیت بوي مرفوع بنئ لکه زیدن کې دال تو غری دال تزیدن دال معنی رفع ده کنه ده او رفع د علامه د فاعلیت ده نو دال مرفوع ده نه دی لکه مرفوع خو صفت د اسم دی دال خو اسم نه دی مرفوع خو اسم وی اسم او دال اسم نو به خو تعریف د مرفوع په دالم صادق را لې وای شي به همدغه شان یضربو کې با معنی یضربو مضارع باندې ضمه ده کنه ده نو علامه د مضارع خو په فعل باندې مراله نه به د مرفوع تعریف اسم مرفوع تعریف به چم صادق شي فعل دا تعریف د مرفوعات او د مرفوع په فعلم صادق شي دولانجه جوړ شي نه رسېږي نو صاحب د جامع جواب وکړه ګوره هو ما ده کنه ما د ما موصوله نه ده ګوره د ما موصوفه ده او د دې نه مراد اسم ده ولی اسم ته مراد دی دلیل در سره شته زدا خبر ورستو کو نو شکل معنا مراد اسم شو نو زیدون کې د دال اعتراض مکه خو حرف دی منګ وایو مرفوع چاته وای هو ما داغه اسم ته ویل کیږي او تا ویل زیدون کې دال نو دال خو اسم نه دی خبر شوی دی دا اول فصل له دال دینه حروف بار شو هغه معنی کزما علامه رفعیلیت پر شی بار شو همدغه شان دي سره فعل بار شو کباغه معنی علامه د فاعلیت راشي را دي شي مرفوعات او تعریف په صادق ناراضي ځکه موږ څه ویلو هغه اسم توي چې علامه د فاعلیت باندې مشتمل وي شو دي ته اعتراض کولای شي چې لکه ما نه اسم ولې اخلي تاسو سره دلیل شته دي جواب دار ګوره دا خو اسم باش شروع دی کنه یار ته اوس په دا پته نه لګی چې د زلیخه خزه وکنه رو به بس د اسم شروع دی نور څه غواړي وای شو دي نو څه وای وما اشتمل اي اسم اشتمل هغه اسم چې مشتمل وي على عالم الفاعلیت په نشانی د فاعلیت باندې په علامه د فاعلیت باندې د عالم غنی معنی دي دلته کوم معنا ده نو هغه علامه ښه ورپسې صاحب د جامع لیکلي ای علامه کون الاسم فاعلا دای وقاعده تیر شوی د منګه تاسو نه د ویلې نو ورته کې دی ښه ولې فاعلیت دا یا او تاخيره کې ده کنه د تا مصدریه ده دلالت په دې خبره کوي چې زه چا سره ملحق شم اخیر نه چې کوم ټکی لګي غي ته الحاق وای ښه شروع کې چلےږي غي ته به دخول وای تاسو قسم عین پیږي مخکې نه دی ویلي
نو دا تا داخله ده که ملحقه ده؟ ملحقه ده. نو قاعده وسوا ورکه قاعده چې تا مصدریه د چا سره ملحق شي، تا چې دغه فاعلیت کې دغه یا او تا دغه شن چې کوم اسم سره ملحق شي، نو دلالت په دې خبره کوي چې دا اسم مصدر دی. به من پوره قاعده ونه ویلا، پوره قاعده دا سیده دغه یا او تا چې د کوم اسم سره ملحق شي، توجه قاعده ده، نو دا دلالت په دې خبره کوي چې زه د چا سره ملحق يم، دا خبر واقع شوه دی د کون محذوفه سره، د کون محذوفه د پاره سره د اسم محذوفه نه صحیح ونه رسیدلې. دا دلالت په دې خبره کوي چې زه د چا سره ملحق یم، هغه د کون د پاره خبر دی، کان یکون وی کنه اسم مرفوع خبر منصوب غواړي، نو کونم حذف دی او هغه اسم حذف دی او دای خبر دی، په دې دلالت کوي. وسم پوه نه شوي، وسې تعبیر واوري دغه یا او تا مصدریه چې د کوم اسم سره ملحق شي، دلالت په دې خبره باندې کوي چې زمنګ ملحق چا سره چې موږ ملحق شوی هغه خبر واقع شوی د کون محذوفه سره د اسم محذوفه د پاره. د څه رويستل علامت کون الاسم ور اسم رويستلو دا کون د پاره اسم شوخه، کون د پاره اسم به څه سره غلي فاعلا، هي خبر کول ته فاعلیتو کنه، فاعلیت نه خبر شو کنه، په قاعده پوه نه شو. وخت راځي خجی وسرته بیان د علاماتو د فاعل کوي، د فاعل د علاماتو بیان کوي. نو موږ شروع کې ویلو څو درې، وهي الضمه اغزم ده، مفرد منصرف صحیح، مفرد منصرف جاری مجرای صحیح، او جمع مکسره معنی راځي کا، او دغه شان بجمع مؤنث باندې مرাজি. وهي ضمه بل واو دې دا پاسمای ستو مکبره باندې راځي، هغه سره سره په جمع مذکر سالم باندې راځي. او بل ورپسې الف دی، الف چې دا په تسنیه کې راځي حالت رفع کې، وای شولې به مخ کې راځي. اوس اعتراض دی دغه جواب ذکر کړي، سبق قرباني ګران نشو، ذخیره کې را خلاصه کوم کبه ما تر یاد وای. ولې سب تعریف د مرفوع کې صاحب د کافی فرمایل هو مشتمل على علم الفاعلیت، دا اسم تویل کیږي چې د فاعلیت په علامه باندې مشتمل وي. اشتمال خو په دوه قسم دي، مشهور دوه قسم دي. یو کل مشتمل په جزء باندې، هر کل چی دا مشتمل په جزئی، دا پکې کل نه کنه دي، کل له څومره اجزا دي په ټولو مشتمل له یو پر یو جزء، بل پر بل جزء دی، بل پر بل جزء، نټونه پکې دي غنور اجزا نمنځ کې چې د قرقلا خان کون ته کړی دی بل جزء، دا ټول اجزا باندې پکې مشتمل لنو کل په جزء باندې. یو اشتمال داش، یو اشتمال د ضرب دی په مضروب باندې، دا کمره ضرب دی او منګه مظروفي منګ باندې کمره مشتمل ده. نو مشهور اشتمالات څو دي؟ دوا. نو اعتراض دا دی بھئی اسم به مشتمل وي په علامه د فاعلیت، دا څه ده؟ نو اسم کل نه دی، کل چې علامه د فاعلیت ورل جز شي نه پیږي. نو اشتمال لکل د جز خو نه صحیح کیږي، اشتمال لکل چې بجزي نه صحیح کیږي، ځکه اسم د ضمه د پاره کل نه دی وای پیږي کنه. یاد سی وای چې مرفوع چې دی، مرفوع اعراب حرفي کې وو د پاره کل نه دی، او یا د الف د پاره کل نه دی. نو مشهور اشتمال اشتمال لکل په جز باندې دلته نه صحیح کیږي. یو اعتراض. دویم اشتمال چې اشتمال لضرب په مظروف، نو هو دا مرفوع چې دا به مشتمل وي په علامه د فاعلیت، نو چې دا مرفوع ظرف کو او علامه د فاعلیت ولا مضروب کو هم صحیح نه ده، ځکه دا مرفوع اسم چې دا ضرب هم نه ده، علامه د فاعلیت د پاره سم ورل نه وي، ضرب کې خوشی زیږي دي کې خو نه ده. نو اشتمال لکل بجز صحیح کیږي او نه اشتمال لضرب په. سوال پوه شولې؟ جواب دار بالکل دی، دغه دواړه خبرې د کانی کرخه وکړلې ښه بالکل ټیک ده. د اشتمال یو بل قسم هم د غیر مشهور قسم دی، هغه ته ویل کیږي اشتمال د موصوف په صفت باندې. موصوف چی کنه موصوف دا په صفت مشتمل وي، هر موصوف کې صفت پروت وي،
رجل عالمون کی تو ګوره رجل کی علم پروت دی کنه نو موصوف هم مشتمل وي په چا باندې صفت باندې تاسو په خبره پوه شولئ توجه جی دلته د اشتمال نه مراد اشتمال د موصوف دی په صفت څه مطلب اسم مرفوع موصوف او دغه زما یا وو او یا الف ورله صفت پوه شولئ به دای صفت او د صفت نه مراد نحوی صفت نه دی ګوره اعتراض به راشي کا څوک نه دی صفت نه مراد تابع دی ها وليس اسم مرفوع چی کنه دا مطبوع دی ضمه تابع ده ضمه تابع چاته ویل کیږي چې مطبوع نه غیر ناراضی نه همیر کی دي دا څه ده کنه بغیر مطبوع نه آمد ضمه بغیر د مرفوع نه راتلی نشي وو بغیر د مرفوع نه راتلی نشي الف بغیر د مرفوع نه راتلی نشي نو معلومه شوله چې دغه علامه د فاعلیت چې د تابع ده تابع او مرفوع مطبوع ده نو تابع مطلب علامه د فاعلیت صفت ده او مرفوع موصوف ده نو اسم مشتمل په علامه د فاعلیت معنا موصوف مشتمل په صفت باندې کنه مخ ونه رسیدي نه پیږي اصله نه پیږي چې معنی دا لغیر کم زه ته ورسېدلو جواب هم نم تیر جواب اعتراض نه دی پوهه تاسو به پوه شولې هر حال اعتراض داو چې اشتمال خود دوه اشتمال دي مشهور اشتمال لكل په جز نو اسم مرفوع کل نه د علامه د فاعلیت د پردا استعمال ټیک نه دی او اس دویم اشتمال لضرب دی په مضروب اسم مرفوع ضرب نه دی چې علامه د فاعلیت ورلا مضروب شي نو اشتمال خو ټیک نه دی ته څنګه وته هو مشتمل على علم الفاعلیت دا عبارت خو ټیک نه دی من جواب وکړو د اشتمال یو غیر مشهور قسم هم دی هغه اشتمال له موصوف دی په صفت معنی یعنی د مطبوع دی تابع باندې هغه دلته صحیح کیږي اسم مرفوع موصوف دی یعنی مطبوع دی او د علامه د فاعلیت تابع ده هغه نه غیر ناراضي دغه به خره سمانو بدن لګي ویږي به تو ګوري کدا سی او به خو بنول کیږي کدا خو تاسو ما ته ګرانه وای مالی رسپیکر لاوړی روان سبق به وایو لګ تاسو ګڼ کسانی صحیح ده که صحیح مزیدار رسپیکر راوړی پکې بم لګو ورونر څه بندو خپل کار به می چې بم څه کول ته وګورئ واده نه پس خلک ورونه بندي کنه به خپل کاری وګورئ والمراد باشتمال الاسم مراد د اشتمال الاسم نه چې اسم مرفوع به مشتمل وي علیها په علاماتو د فاعلیت باندې د دې نه مراد څه دی ان یکون موصوفا بها هغه دا چې دا اسم موصوف وي بها په علامه د فاعلیت باندې به موصوف وي هغه ول صفت او تابع وي به دې درې طریقې دي کله لفظا راغلی جاءني زیدون کې لفظا ده ویږي کنه او کله تقدیرا وی جاءني موسی کې ضمه تقدیرا ده او کله محلا وی محلا مطلب زدګي محلا مطلب دا دی لك جاءني هؤلاء اخو مبني ده کنه مبني معنی اعراب راځي ناراضي دلته اوس جاءني هؤلاء کې علامه د فعلیت شته خو محلی ده محلی مطلب څه دی قاعده واوریدم قاعده ده مطلب د محلی ده ده که شری د دې په ځمانه اسم معرب و نه به په کې رفع هم راغلی و که شری د دې محل کې هؤلاء په محل باندې اسم معرب و رفع هم راغلی و نو اوس مبني دی رفع بنه راځي دي ته ویل کیږي دلته رفع ده خو کومه رفع ده محلی ده نو علامه د فاعلیت بکلا صفا راغلی جاءني زید لفظا تلفظ به کیږي ګوره دون تلفظ به وشو مسلمون مسلمان بغیر به تلفظ پالي وشو او کله به تقديرا وجاءني موسى او کله به محلا وی لك جاءني هؤلاء ويسر دلته د کافیه دو نور شارحین دی یو علامه هندی دی او بل علامه ارزی دی توجه جی هغه دواړو ویلي دي کنه چې محلي اعراب ناراضي کا وی ولې دلته وی دا رفع چې په مورب راځي او هؤلاء سره مبني دي د اعراب محلي هغه نه مني پوه شولې په دې معنی نو صاحب د جامع په غورت کوي وی به خو خبره مبنيات او توړي هغه دواړه وی ښا هؤلاء هم مبني دي خاص مرفوعات مربات نه چاته وړي
مبنیات ته مبنیات قصې دلته نه ذکر کوي صاحب د کافیه نو صاحب د جامع پرد کې باغ دواړو باندې بې دا خبره دی غلطه ده چې معرباتو کې بیان د مبنیاتو نه کوي رستو خیر سره ان قریب مونږ تر روانه کوم ځکه تقدیم د فاعل وجوبي دی کوم ځکه تقدیم د مفعول وجوبي دی څلور زینه بیانې هغه کې یو دار کله چې ضمیر د فاعل هغه ضمیر متصل وي هلته به تقدیم د فاعل وجوبي وي لکه ضرب تو کا تو ده کنه نو تو هم مبني دي ضمایر دي مم بیان کړي دي دا خبره دی غلطه ده چې بیان د مبنیات او راځي را دي شي خیر دی او دلته نه دی پکار پک خیر دی هیڅ خبره نشته پکې ګوره یو دا اي يكون موصوفا بها لفظا وي لك جاني زيد او تقديرا وي جاني موسى او محلا وي لك قام هؤلاء ولا شك ان الاسم هیڅ شک نشته چې اسم چې دی موصوف بالرفع دا موصوف کیږي فرف معنی کوم رفع معنی المحلي ورغه دوړو معنی رد کوي دا محلي مطلب سره تعریف راته وکا اعراب محلي اذ معنى الرفع المحلي واذا كان معنى الرفع محلي دا انه في محل چلک چې دا اسم پداسي او محل کې دی لو كان ثمه مورب کدل تشرت مورب و لکان مرفوعا به بقاعده رفع راغله یا بلفظا ولک زیدن کوي او تقدیرا کچری موسی به تقدیرا و دا خبره دي ټیک نه ده چې اعراب محلي پکې نه علامه د فاعلیت محلي نشي کېدل کني خبره مبنيات ته وړي یو کنه وادي وړي موربات کې کله کله د قاعده لپاره مبنيات بیان کول شي فكيف يختص الرفع بما عدا الرفع المحلي نو هغه دوړ ویل دي چې مشتمل به په علامه د فاعلیت یعنی رفع نو رفع وي یا لفظي ده او یا تقديري ده محلي نشته کني خبره مبنيات ته وړي دا وای نو څنګه به مختص شي فكيف ناغوي دا رفع خاص ته لفظي او تقديري ته څه ده کنه نو رد په كيف يختص کوم ده څنګه به خاص شي رفع بما عدا الرفع المحلي هغه چاته چې هغه د رفع محلي نه علاوه دي چې هغه لفظي او تقديري ده وای څنګه به خاص شي مطلب نه خاص کیږي ور پوري بلکې رفع محلي ته هم رفع شامل ده ولی وهو يبحث هغه اعتراض دا کو چې به خو به سبب نیات شي په خیر ده کنه حال دا دی چې زمنګ ماتن د کافی چې ده خو بحث کوي مثلا ان احوال الفاعل یا نحوی بحث کوي د احوال د فاعلنا کم ځکه اذا كان مزمرا متصلا کله چې ضمیری متصل نه ګوره مبني باسته او بهم پچا کې کړي دي معرب کې کړي کما سيجي او ورسېدلې به بس وګونو ما ته اوس متوجي شي ما قبل سره مناسبت بیان شوی به مرفوع کې د مرفوع اعراب اجمالی تور باندې مرفوع اقسام وجه حصر بیان شوی و ور سره به مرفوعات د چا جمع نه کوم اعتراض او صاحب د جامع خپل ذکر کړي او پرونه پورې غ بیان شو درې خبرې وي نن سبق کې کله چې تعریف د مرفوع کولو نه فمن هو نه شروع وکړه دلته موږ دوه اعتراضات ته جوابات وکړه یو دا چې ضمیر مرفوع ته راځي دي داغه جواب وشو چې مرفوع ته څنګه راځي دي مرفوعات ته ول نه راځي کې داغه جواب هم کړو ذهن کې شو خبره او هو مشتمل کې دلته تعریف د مرفوع کولو نو اعتراض شوی چې دال یا په یضربو باندې صادق راځي اسم سره جواب کړو او علامه اشتمل على علم الفاعلیت کې منګه د یا او تا مصدریه خبره وکړه او به د فاعلیت کمی علامه وی اغم بیان کړلې او به اعتراض چې لکه استعمال کم یو مراد ده رسی به او به شرح رضی او شرح هندي معنی رد وکړلو چې هغه وی رفع چې ده علامه د رفع فاعلیت رفع دا صرف لفظا او تقدیرا ته شامل ده او محلا ته نه ده نه محلا نه علاوه ته شامل ده دا سیول نه دا غلطه ده بلکې محلا تم شامل ده پات شولو دا خبره چې بیان د مبنیات راځي را دي شي خیر ده مرباتو کې بیان د مبنیات کله کله کوي بس